زمون پر اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږي نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچیه خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو چې بچیا خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه هچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستر کړي چې ګازارې خرنجاوي زمون مشره دا دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو ځایي نه او یو ملا نه ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سومبای د دانه خطري ډاکټر دې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګوره یو ځایي چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا خانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوارټ جیل کې را سره یو ما ته وایي چې وای ملا هغه به پردي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړخړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یم مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته پرې راوتې اختر را اوس پاړي پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچوم چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ما ته وایي څه چل دی ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې ورجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه بهو یې که نه یې زه یو موټر کې سورم چارسدې ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بټ شه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پوري خدای دې ځواني کوټې کړه زه جرابه یم نه زه خو دا اوس ته اوس څوارلسو کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنګ روان او دوبړی ورسره ناست دي د زړو لاس رئیس دی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه وایي اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سرغوړول دی توتي ورته تړل دی توتي په اوبو ټیک الاسران ډبلی د اوسپنې ګولی یاد شي دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کړه او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې سب ورته وګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په دیم ټیکسو لګېد الحمدلله یا الله نور زیات امین کا کاپای د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېد دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 50 روپو بوتل راشي 80 او 90 روپۍ شو
80-90 باندې د 500 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ لري. ماشومې بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وایي کومه ورا اوس به دا څو کړي 300 ورنه ډاکټر واغسته زم خوري ډېر خکار دې ته موټ لتلې وي ته موټ لتلې وي سمکار دې ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک په څنګه غړې دې په ډټسن کې به څنګه غړې دې په لارې د پاسه په ډول کې ته څنګه غړې دې دا کارو کا وجو بشي اوس دنه پرتګو باسم په دې سرک دی راکا په خدای باور وکا چې د شپې بجلی والا راواز کول چې ترانسفارمر کم ځای کې وړه د شپې زبطاله ووټ در کم زبطانه خزانه سم شي سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم ما چې کوم منبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرو ما چې کوم منبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی دا شکر دی کینه هغه خبيث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه په دې یونیورسټۍ کې مې دوه ودرولي تیرې کوي کلمې مال تیرې کلمې تیرې کوي مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاقي چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه ټیک شو د خدای شان ته ګوره مال بیا کلمې تیرې کوي چې دا به نه یم چې زه به دا وکړم بېنظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے ہمارا عزم کیا ہے غربت کا خاتمہ آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے التا سخنے والے ہو گئی التا پہ بم کے والی تھی لٹوئی ہے افلان دی مونگ غرق نکی کوئی شوئے وہ سب پتا لگی او دلی کا راجہ مویا کوئی رونے والا نہیں مونږ خو د دلی راجګانو کوم خو څوک جړا والا هم نشته په لاهور کې چې کومه دماغو شو هغه ته خبري حکومت څه اعلان وکړ 30,000 روپے مړې ورکړي او 10,000 روپے زخمی ورکړي حکومت ورته اعلان وکړ 30,000 روپے چې کوم مړې هغه 30,000 لعنت پاغه چا زما زوی او زما رور او زما خزه او زما بچی به په بم کې والوزي زب 30,000 روپے لم زما په ونه پیړای دي نالتي خدای دې زما کور روان کی چې زه 30,000 روپے باندې خپل مړی خرڅوم دا شرمېدلې قوم دا هغه ذلیل قوم دی حکومت 30,000 روپے ورکړي خیر د کبم کې والدین خیر دي شهید شو شهید نه دم لینا توبه سمات شهید شو دا خبرې زمون چې دي دا افسانې دي لکه د افسانو کتاب سره د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه په خوشاله دا افسانې دي تاسو راځي او مونږ وایو تاسو یې اوري لکه په خوابه خزو په کورونو کې جنگنامې ویلې نو خزه به ورته راټولې شو جنگنامه به ویله نو یو خزه به جنگنامه ویله او نور خزه ورته او د شیعو ماتم خانه ته ورشه سکینه پیاسې مرغۍ دوی ورته ټول ناکي تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما زه تا ته ویم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم مولانا صاحب ژبه اردو کېدای شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایي چې خېټه د یو پړسېدلي او تیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني خېټه ستا پړسېدلې او تیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولې
دیخوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی دا انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډز کوي امریکا یې په یاره کړی دی مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باندې په اخبار غوري میزایل غوري میزایل غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي ویلې چې هوی دا خو به ډېر ټیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کوې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او ټیزونه پې تا اچې غوړي میږې غوړي میږې غوړي میزایلو ته وګوره د دې شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره د دې شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره د دې شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوارټ روډ های وے جوړیږي دمره دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غلا او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې راوشي قانون دې لاس کې واغستو چونکه نقشه دې جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي مانا خدای ته ګوره چونه قانون دې لاس کې واغستو قانون خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمه یو محکمه ما ته وښیه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواهي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه وایم چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې نه که نه نو هغه ورځ مې یو لوی مجلس کې وویل مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست سرحدات کا پہ ساتئی نو تاسو کم سرحد کی تورا اکڑا کشمیر کا معاملہ بھی تیرے پاس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی شرمو کشمیر کا معاملہ بھی تیرے پاس آئے گا 50 کا لوشو کشمیر کا معاملہ تیرے پاس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو نیم پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړل تا څه توره وکړه په کشمیر نعره تکبیر یا د چغه کوله نه مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرقشا او د پختون مولا بیڑا غرقشا د بجلیګر مولا بیڑا غرقشا چې تر اوسه پورې په خدای قسم که استوره وکړه استوره ورشئ په کشمیر تاسو به نه ویلې چې 100 پاپړ د یو لور ویلې به هم که نه نن هغه پاپړو در نه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې
هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته په ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخا پخوا به مې خیر راوړه لندن برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله کړه ټول عمر خیرونه وکړي ته مې بله ورځ په آرام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا څه ولې هغه ورته خلک یاروما ویل دا تیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم په آرام کښېنه کله یو ټلیفون کوه دا به دې څه چل کېږي دا به څه چل کېږي خو زه به په منځ کې ناست یم اول به دې جګر بنا چې پکې مړ شي خدای دې دا ټول پېښور مړ کړي که نه ده داسې ما وې چې د مسلمان نه زما دا توقع نشته چې هغه د امریکې نوم بې اودسه وایي شته خاص کر دا غوړ چې دي دا ریډمال کړي چې دي دا د امریکې نوم بې اودسه نشي اخیستی په خدای مې دا یقین دی چې بش با خدای کباب کوي او ښځه به مسلمانېږي او زه به مشرف ته نکاح تړم چې راشه یو خو ځان سره ګرځې یو ورسره بل هم بونډی ده چې د دغې هم درته نکاح وتړم ځکه چې خلک یو ښځو نه په منډه دي یوې نه په منډه دي وایه لکه که نه هم ته په منډه نن وګورئ ستا د پېښور شادي حالونه د لویو پښتنو نینګه پښتانه هغه پکې په شادي حالونو کې وي که نه سړو سره په یو میز روټۍ خوري که نه چې زما ښځه زه ځان ته پښتون ویم او زما ښځه پردي سړي سره په میز روټۍ وخوري زما په دغه ښځه د ټول پاکستان خره واچوم دا نن داسې د اوس ملک شو کومه جمع کې چې در سره هغه سړی ولاړي چې ښځه په شفي مارکیټ او په کوچي بازار کې شاپینګونه کوي پردو سړو سره وایي په ایمان دې بازار کې ایکې پاره دفټه ایکې پاره ایکې پاره د مدیګر ټیم کې تاسو ګورئ ایو دکاندار ورته چرته ویلي چې جا پھوسی اگے لنگ ولی پھوسی تیری ماں تھی میں تو آج 14 سال دی ہوں میں پھوسی ہو گئی ہوں تو پھسکائی بھی کرنا ټول عورت د خدای د عزیز د پاکستان حکومتا کدی په زړه کې دا نه چې د پاکستان ښځې به په کورونو کې بندوم الله دې د ضیاءالحق غوندې په اسمان کې ټوکړې کا د پاکستان ښځې دومره لرې لاړې آسان چل یو ښځه که د معتبر نه د غریب خیر دی د کابلۍ په دې ګیټ کې سر لاندې او پیپا ځوړندومه او اعلان کوم چې کومه ښځه بهر راووته دا بې حالي کرانه ښځه راووته ګیره مې کله خو پوه دي چې په دبلدین اورېدلی یم نړۍ دبلدین دی هغه ورځ ناستمه د یو ټیکو والا د زوی جنګ تېرېدو نو ټیکو والا ورته ما ته یې داسې وکتل وایي ستا مال په
کومه نو بیا مې ورته وویل ماله لکه مبارک شه د زوی واده دی البته هغه رامیانو هغه ډولکې غږولو مال یو شوق مې وشو خو دروتی نه شم ویل شه ما بس دا مې شوق و چې دې ډولکي ته ځم لږ ګډ شم چې تاسو جنګ تېرېږي که نه چې ځم لږ ګډ شم ویل ولې مال د ډم قوم امام هم ډمي اوس تاسو امام یم چې تاسو ډمان یې نو زه نر پاتې کېدی شم ستاسو ټول ودونه لعنت په 15,000 روپۍ ورته موټر سجاوئ چاله دې کې به څه وي ما به ماما کې نه وي نن په ډولۍ کې او ورسره دوندوړی هم ناستي مستي زه چې په مال دکان کې ناست یم او دا موټر راباندې تېر شي نو ما نه دا رایاسي چې ما به ماما کې نه وي نن په ډولۍ بیا زمون یو اشنا دی لاغه وادونو بینډ کې راوسته مالک دا دې سارام توپ کړی دی ویلې مور به وی چې اخیری دي دې اخیری زوی مې دی چې لګرمان دی او باسم وای په دغه مور ته سټکورې دغه دړې خدای په ګرنیټو لګاوه نن زړی چې څومره ورانی اوس په بله مده جوړه شوه د سړو پتلون ارتی او د جنکو پتلون سټایل دا پنډای پکې راوتی او پتلون سټایل پرتګ نن جنکو جوړ کړي او دا غي دی کو دي دیکھو ګورئ دا بتاسلا ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان پیښور ښار کې د ناصر خان فرار سات ملاویږي نن تاسو په څه معنی دا پتلون سټایل پرتګونه چې دن خدو جوړ کړ په دې معنی تا پرتګ او دا زیده دا د دې زه تراوس سرستو دا ډولکی په کې ښکاري الکانو پتلون دومره تنگ کړو چې هغه په کې رستو دوپړی هغه خزړې خزي خو غټې شوي که نه نو دا چلې کړي او دا دغه دومره ای ده هیلټیز هغې ته دا سپینګیري ډېر ګوري نو څه کې نن دې پر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سار کړه سبزی والا نے سبزی کی بینڈا په سو دي وایي 60 روپے کیلو په منډۍ کې مالدا یو وړه وړه ځان کې منډا موږ بینډۍ نو لو ټینکرې ته ډکیږي او امریکایانو ته ځي کابل ته نن ایم پی اے صاحب سره دا څه کوي لکه څوک عملو مې د نری او غټ تکلیف همدغه نری او غټ لای ټول ارامتوب په تاسو ټول ارامتوب په تاسو دا دې سټیج ته دا خلک رسولین تاسو دي که نه سبا د ناظمانو او د کونسلرانو الیکشن بیا شروع کېږي تاسو بیا را پاسې ډولکي به غږوئ پلانې زنده باد پلانې زنده باد دا یو دومره کونه ده مخې سر مخکې دي او کونه یې رسته دي پلانې زنده باد
بیا به سبا ولاړ تاسو مونږ ګرم ما نه دی ورکړ په دې 50 کاله کې د څوک چې ما چاره ووټ ورکړ ما ته پته ده نظام हमको तो मुयसर नहीं मिट्टी का दिया भी और गर्ती का बिजली और चिरागों से है रोशन ज खुदे द खावर तेलो डिवल नशम बलोले और द शाहानो बंगले के चिरागान दी जदे पर सुईगे रोटाई नशम पकोले सुईगे 8% नोर ग्राम बिजली 8% नोर ग्राम पेट्रोल 8% नोर ग्राम मतलब एदा है कि दा गरीबान दा खाना खराब बची चरता परिश्ता किन की और पसोजकाई किन की चरता पर मजदा किन की और शाहानुला 28 वजीरानुला तो मरकज के 28 करोड़ बांधे मोटरों न रागड़ यो मोटर पे के करोड़ रुपए पर यो तासो बांधे टोल औरदे गर्दई चगी बंगे दर बांधे हुई तलाशी दे स्पी वंदी पसूरा के न नवजी और खान चे दे लाशी पर बंगला के से ओस दल्लो दो आदा काडूना मुलियान चाप गई मुनियान पकीली किली से मेरी प्यारी बेटी की शादी है और आपसे दरखास्त है आपसे दरखास्त है कि आप तशरीफ लाएं अपनी दुआओं के साथ उनको रुस्खत करें बेदबी दिमाग से जमाफला लगा बेटा बता ये और अब एतराज को चित्त जमा दिलूर निकाह तराने ली बात सालूर दसो कालो वेल दवल लसो कालो माना का तकड़ा और माना माल का माशूमा दा दुआ जरूरत है वक्त आ बोले अब बोरा वा जमीन खजे का अल्लाह पाक भी तद चरगु मरद रहा खुदाए च कला वबा राजी अल्लाह दे पाकिस्तान पर खजो रावल टोला नीम कई कजमून मोर और खोर पकीवी व खजा पकीवी खुदाए दे चरगु को मरज मुर्दार सड़ी नरे वक्त तकबीर प्रेदा आराम के दगा वाक्य नरे तकबीर और ब्यारुस तो ही समझे वाक्य दे सड़ी लाउ तो प्राते ही पकोरुनों के और खजे दिया दा ठीक नहीं बिल्कुल दिखना खुदा दे कोरवान कनो दे पोजे 70 ढेर जरूरी है जिदा पोजा दे पटा कड़े दा सब है द पाकिस्तान द सुख जाए गरीब बचारे दा गरीब द सुअर बचे कि दानन की बिजली उस चाचेटरा की थी बिजली महंगी हो गई 150 को खुदा पाक हम द पकीला दिन के सुई गैस महंगा हो गया अच्छा है कि सुई गैस रोटा पखा न करे उस दर तब बम्बोतन मीटर लगी मुबारक शाह नॉर्मल टोल्टी पर शो उस बम्बो तब मीटर लगी पाकिस्तान के बाद तो बम नशिश करे